پولیو وایرس او حفاظتی ټیکو د توسیع پروګرام کې شامل 12 نورې موضوع امراض د ختمولو لپاره د سبا مهم شروع کیږي. په دا مهم کې به د انجکټر ماشین په ذریعه ماشومان ته واکسین ورکول کیږي. زمونږ دا کمپین چې دی د حفاظتي ستنو ترڅنګ د پولیو د فلج د ناروغۍ لپاره د هغې د مخنیوي په خاطر، ځکه چې په چمن کې تیر 1.5 کال نه د پولیو واکسین وایرس تر دغه کوي ګرځي گردش کوي، زمونږ د محیطي سامپلو کې مسلسل وایرس را روان دی. نو د هغې د مخنیوي په خاطر چې زمونږ کوچنیان د فلج سره مخامخ نشي، مونږ د پولیو ویکسین د څاڅکو ترڅنګ دا ځل مونږ ستنې هم لګو او دا د ستنو کوم میتھډ چې موږ دا ځل دغه کوو متعارفه کوو، دی کې اهم خبره دا ده چې دا درد احساس کوچني ته نه ورکوي. نو دا ستنې په دې کې نشته، دې کې صرف هغه نان پینلس دغه د ټیکنیک دی چې په هغې کې کوچني ته به درد احساس نه کېږي، خو ستن به هغه ته ولګېږي، د پوستکي په سر باندې دا دغه لګېږي، ویکسین لګېږي. او د دې تر څنګ موږ نور حفاظتي ټکي چې د 12 امراضو لپاره دي هغه ټولې موږ د دې سره د کمپین سره ورکوو. او دا ځل موږ څه اضافي دغه دا هم کړي دي چې کوچنیانو ته موږ کوشش کوو چې د صابون هم د هر کوچني ته د ویکسین سره موږ ورکړو، چې د صفایي یو پیغام هم موږ کمیونټي ته ورسوو چې د صفایي خیال هم وساتئ. سر دا کمپین به کله لانچېږي او څو بچیان څه ټارګېټ؟ زمونږ د ډسټرکټ چمن ټارګېټ 8802 کوچنیان دي د عمومي ټارګېټ چې ورته موږ وایي. او بیا په دې کې زمونږ د کوچنیانو دپاره 20 تاریخ نه شروع کېږي او د 28 تاریخه پورې به زمونږ دا کمپین د روټین ایمونایزیشن سره یو ځای روان وي. متحرکه حکام وایي چې بچیان ته د حفاظتي ټیکې د لګولو سره به دا پروګرام ډېر مؤثر سي او د دې سبب د کوچنیانو ژوند نور هم تحفظ ورکول سي. زما نوم ډاکټر عبدالرشید ډپټي ډسټرکټ هیلث افسر ډسټرکټ چمن دی. لکه څنګه ستاسو معلوم ده د 20 تاریخ څخه واخې بیا د 23 تاریخ پورې زموږ اف آی پی وي کمپین او بیگ کیچپ محتوی هغه شروع کیږي. زموږ د بچیانو ټارګېټ دی هغه 8000 دی د اف آی پی وي دپاره او د او پی وي دپاره او د هر رقم زموږ د روټین ایمونایزیشن چې دی چې د روزمره چې کوم ویکسین ټیکاجات لګي دا 22000 دی. نو ټول کمیونټي ټول کم مشران چې دي، سیاسي مشران چې دي، علما کرام دي، زموږ چې کوم د میډیا د خلک چې دي، د کمیونټي ټوله علاقې والا سمر دا خواست چې د خپل بچیان ته ویکسینیشن ورکړي. د دې بچیان به د فالج و د 12 کم موضوع ناروغي چې دي د دې سبب بچاو سي د تعاون ډېر ضرورت کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې معلومه ده د روان تیر 4-5 میاشتې موږ ډېر زیات مهنت کړی دي پر کمیونټي لیول، په هغه کې د ملایانو، د سیاسي مرګرو، د سیاسي پارټیانو او د قبایلي مشرانو ډېر تعاون دی چې زموږ سره د پولیو په اګاهي کې ډېر کار کړی دی. د هغه نتیجه دا را روانه ده چې دا اوس کم کمپین اوس په دې کې کم یوسیانې دوباره چک سوي دي، هغه ټوټل پاس سوي دي. دغه یو کمپین موږ د روژې در مخه کول غواړو، په هغه کې موږ آی پی وي او پی وي دواړو ورکوو. مقصد یې دا دی چې دا کم وایرس موږ سره راژوندی کړی د دې مکمله خاتمه وسي او دا زموږ بچیان چې د 15 کال څخه کم دي د دې ناجوړۍ سره بچاو سي. یو بل شی دی په دې کمپین کې موږ د ستونو د هم ورکوو، د هغه سره موږ سات صابون هم ورکوو چې د کوچنیانو کې د صفایي او د لاس پریولو اګاهي یا په شعور هم کې راسي. دا زموږ د محکمې طرف څخه یو اضافي تعاون دی چې د کمیونټي سره کېږي. حکام د اپیل د والدینو او د سرپرستانو سره وکړي چې خپل ماشومان ته حفاظتي ټیکې د توسیع پروګرام کور ضرور مکمل کړي. والدین او سرپرستان دي په دې حواله د هیڅ قسم د غلطفهمۍ شکار دي نه کیږي. والدینو او سرپرستان سره دا خصوصي اپیل هم وصولو د مهم د کامیابی لپاره د ټیمانو سره دي بھرپور تعاون وکړي. د کیمرا ټیم سره اختر گلفام، سنو خیبر پښتونخوا، چمن.